بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صدقت يا رب العالمين. دلتنا شروع کیږي سورۃ صاد او مخکی سورۃ تتمه ده، بس هغه پورواله دي. مخکی سورۃ کې د حضرت سیدنا داود علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او د سیدنا سلیمان علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام خبره نه وشوي په نیکانو صلحاو کې، په پیغمبرانو کې. نو دې سورۃ کې بدایي خبره وشي، نو دا یو قسم هغه ته تتمه ده. التمخ کی صورت کی تیر شو لو ان عندنا ذکر من الاولین، که چرتوی من سره یعنی بخوانی خلک ویلو چې سر څنګه کتاب او قران پاک کدا سه من سره وي، نو من بچی دی دغه دین قبول کړي وغیرہ. دلته الله رب العزت بالکل شروع په دې سره وکړه چې اوس خو در سره قران پاک شته کنه، دا قبول کې کنه. سواد والقران دې ذکر دې د ویل شي سورۃ الصاد. نو دا سر کې چې صاد دا د حروف مقطعات نه د مکه خبره ده، چې اصل خبره داره چې الله رب العزت د دې په معنا باندې وي، یا دا د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت طرفه د ترمنځ د راز او نیاز خبره ده. آن کو میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. دا دا اللہ رب العزت و دا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمنځ دا راز و نیاز خبره د ما او تا پې نه پوهېږو. یا دا نومونه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یا دا اسما دي د الله رب العزت، او یا دا چې د مخففات دي. د صبور لفظ دا مخفف دی، د صبور. یا علماء داسې موی صاد نو صدق محمد صلی الله علیه وسلم، رښتیا ویلي زمونږ او ستاسو ښکلی محبوب رهنما آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رښتیا ویلي. والقرآن او دلته واوی قسمیه دی، او قسم دی په قرآن باندې دی ذکر چې خاوند د نصیحت دی، چې نصیحت والا کتاب دی. خو قسم دی په قرآن باندې چې نصیحت والا کتاب دی. نو قرآن چې دی دا د نصیحت کتاب دی، ها دا د لیلا مجنون د کیسو کتاب نه دی، دا د بل څه نه دی. نو به طورې کیسه به نه اخلي، ځان به پې پوهې، عبرت پتې اخلي. بل الذین، بلکې هغه کسان کفرو چې کافران دي، فی عزت په علو و تکبر کې دي. دا کافران دي کې تکبر وي. مسلمان له تکبر نه ښایي، ښه د تکبر خبرې ځان په معاشره کې غټي صابول، په کلي ولس کې ځان غټي صابول، په ملګرو کې ځان غټي صابول، په کور کې ځان غټي صابول، په قام قبیله کې ځان غټ. دا د مسلمان شان نه دی. د مسلمان شان دا دی چې دی به ځان د ټولو نه کمزوري حسابوي. دا چې وایي چې نه زه به دا چلو کوم، زه داسې یم، نو دا پوه شه چې دا لوی تکبر کوونکی دی. او الله رب العزت ته تکبر څه دی؟ خوښ نه دی. که یو کس د چا عزت خورو ته ولي او تا ته راشي په مخامخ درته کنځلي وکړي، بدې ردې یو څه بل څه درته ووایي، او عزت یې خورو سره لتاړ کړي او خلکو ته ستا هغه تصویر نه خلکو ته غلط تصویر وړاندې کړي، بیا هم ته دا د سره یو دښمني مه ساته، بیا هم د سره خوا دېخوا مه کوه. بس عقیده ساته او مضبوطه ساته. الحمدلله ثم الحمدلله. عقیده ساته او په دې خبرې ساته، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. نو دا تکبر د مسلمان سره نه ښایي، دا د چا نښه ده؟ دا د کفارو نښه ده. کفار یې کوي په معاشره کې. او بیا د انسان نه ماورا چې چا کوم ذات پیدا کړي، نو د هغه ذات سره اوس لوی ښایي یا د لوی خاوند دی. نو ته خو نه خالق یې او نه کافر یې. که کافر یې نو د انکاریت د وجې، د کفر د وجې تکبر او لوی کوي. نو که کافر یې بیا ځان د حساب دی. او نه خالق او مالک الله رب العزت د ټولو مخلوقات او خالق مالک رازق دی. نو لوی د هغه د شان سره لایق ده. دا عزت چا درکړی دی؟
الله درکړی دی. دا دولت چا درکړی دی؟ الله درکړی دی. دا مال دا جوسه چې چا درکړی دا نو هغه کم ذات دی؟ الله رب العزت دی. جوسه چا درکړی دا؟ الله درکړی دا. په دې معاشره کې چې تا ته خلک په درون نظر باندې ګوري دا څوک دی؟ دا چا درکړی دا درون نظر والی د خلکو په نظر کې چې اوچت راوستي دا چا؟ دا الله رب العزت. او تا ته به ګران وي، تا ته به ګران وي چې تا یو عزت وګټو، هغه عزت دله څوک ورځي او یو څه بل څه. الله رب العزت ته ستا به لا سترګې رب نیوالی، الله به له ټول عزت په خاورو کې تار تار کړي. الله ته څه ګرانه نه ده؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نو د کافرانو وسکول الله رب العزت فرمایي بلکې کفرو دی کفر کړي دي، بلکې دا کافران چې دی فی عزت دا فعلو تکبر کړي دي، و شقاق په عناد او په سختۍ کړي، په خلاف کړي. نو ګوره دا تکبرم کله نه کله دینم پیدا کی، خلک د یو بنده خلاف چې اوس دغه خلاف او هغه له خلک عزت ورکوي، نو د کې او زه خو د ده نه ښه یم، دله ولې خلک عزت ورکوي، ما له ولې نه راکوي؟ نو استاد محترم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمه الله دامت برکاتهم العالیه چا چې ما اجازهتونه راغشتي، هغه یو ډېره ښکلې خبره کوي، مزیداره خبره کوي. علما د هغه متعلق فرمایي وایي چې په دنیا باندې جنتي لیدل غواړي مفتی حسن صاحب وایي واقعي ده چې چا ورسره ملاقات وشي هغه ته پته لګي. داسې خو که تاسو ته سل پېرې ځئ تاسو خو صرف خپل دلته که چې ډډه ووایي دیوال ته هغه هم لیدلی الله والا خلکو له چې لاړ شي بیا به مفتی حسن صاحب یو ډېره ښکلې خبر کوي. هغه وایي چې چا سره د په زړه کې څه پیدا شو وایي ته ورته دعا کوه، وایي په فرش باندې د هغه دوکان چلیږي او په عرش باندې ستا دوکان روان دی، الله رب العزت الله اجر او ثواب درکړي. یقیني خبر الله رب العزت را له توفیق راکړي. بل الذین بلکې ها کسان کفرو چې کافران دي فی عزت دا څه شي دي؟ دا فعلو تکبر کې دي، و شقاق فعناد کې دي، حسد کې دي، بغض کې دي. الله هم دو ساتي. کم اهلکنا الله یې پس شي تکبر کوي، پس شي دوی کوي. کم اهلکنا څومره هلاک کړي دي منګه من قبلهم وړاندې د دونه من قرن د امتونو نه د قریونه د آبادونه څومره ډېر امتونه هم هلاک کړي دي. چا چې به د پیغمبر ونه منله، چا چې به تکبر کو ما بس ان بطش ربک لشدید پړې مې پې راټیټ کړي ته ورشه بیا چا بچ کړي دي. نو الله وی څومره مې هلاک کړي دي، الله مې وساتي. فنادونو بیا به دي فریاد کو ولا حین مناس ولا او نو حین مناس باقی وقت د نجات. الله وی چې کله مې په پړې راټیټ کو نو پس د هغې بیا ما ته آوازونه کول، وی ما وی چې اوس وخت د نجات تیر دی په تاسو باندې. هلکه فرعون هم چې کله غر کېده نو څه وی؟ وی ما ایمان راوړی دی که نه برب هارون و موسی. جبریل امین خټې راواغشته د پولیو ساس کې ولا خوله کې وکړه هر چې برابر دی. اوس الان اوس ایمان راوړی، اوس د سړي زوی شوې. وعجبو دی په تعجب کې پریوتل ان د دې خبرې نه جاءهم چې راغلی دیو ته منذرون ویره ورکوونکي منهم د دیونه. وی دا له عجیبه خبره ده، وی دا اوسه پورې څه کول دلته کلي کې ګرځېده دی راته اوس مولا شه. ناغي به وی دا نه عجیبه خبره ده، یتیم او یسیر هېڅ شی نو د اکا چې نه پلارو نه مور وا او دک شان به سر و سامانه کې رالوی شو، پیسې ورسر نه وي څه ورسره نه د بل هغه چیلې به سره ولي هغه وایي زه پیغمبر او زمونږ نه کمزور دی په مال دولت سره، هغه وایي چې زه پیغمبر یم. نو الله وایي بل وعجبو ان جاءهم بلکې دی په تعجب کې پرېوتي ان د دې خبرې جاءهم چې راغلی دیو ته منذرون ویره ورکوونکي منهم د دیو نه. هغه څوک دی؟ زمونږ استاسو ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې نه په تعجب کې و الزام یې څومره غټ لګو. وقال الکافرون وای دا کافران هذا ساحر دا ساحر دی کذاب دروغجن دی. ساحرم دی په خبرو کې اثر دی ناشنا او دروغجن دی. نعوذ بالله من ذلک.
نو په دروغ کې اثر وي نه، په دروغ کې کم دی اثر. یو دروغ له بسل دروغ جوړه، دروغ کې اثر دا کم دی نه راځي. زمونږ په دې خبره عمل نه، زمونږ چې رښتیا وایو په هغې کې اثر نه، نو دروغ کې به د کم دی نه اثر راشي. موږ رښتیا وایو په خبره خپل عمل نه، نو کشان اثر کوي نه، نو په دروغو کې به بیا اثر د کم دی نه راشي. نو هذا ساحر کذاب، دا خبره خو ستاسو خپله د منطق او دغه په لحاظ سره غلطه شوه. اجعل الالهه، نو بیا به وی سو یې ناشنا خبره ده. یو بت زمونږ د ټوخي یو خدایم چې دی نو هغه د ټوخي د ښه کولو دی. دا اوس چې هغه انډیا کې بارانونه بند شوي نو پته نه لګي چندخانه یو بل ته واده کړي که څه لوبې کړې وه. دا یو پته دا اوس یو ملک مې کته والله عالم کم دغه والا راوچت کړو هلته وایي دغه چیرې د چندخان چې د اواز مواز کوي نو دا یې د رحمت علامه ګڼو. الله دې معافي وکړي. دار چې خپل روایت دی نو اسم پکې ورځي د څلورمې ورځې ختمه مې اوسه پورې خو ما ویې ګڼې د 3 ورځو ختمونه یې پکې څلورمې ورځ باندې زنانه هم ختم کړي. نو دار چې خپل چا څه کیسه وي بس د هغه خپل دین دی ځان له. نو خبره داسې ده چې ادیب وی چې به یو د باچای والا خدای دی، یو چې دی زمونږ پال راخیږي، یو چې دی فصل راکوي، یو بچی راکوي، یو دا راکوي، یو دا راکوي. نو اجعل الالهه، دا دومره ډېر خدایان د ګرځولي دي الها واحده، یو خدای جوړ کړی دی، بس دا ټول یو خدای شه دا هر څه به یو خدای کوي. نعوذ بالله من ذلک. وی دا خو یو خدای نشي کولی، دا خو به ډېر خدایان غواړي. اجعل الالهه، آیا ګرځولي دي د ټول خدایان الها واحده یو خدای. ان هذا یقینا دا چې دی لشیء عجاب، خبر عجیبه ده، دا خو څه عجیبه خبره ده. وانطلق الملأ، روان شو المشران د دې. لکه جواب خو ورسره نه وکنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیبه گفتار، عجیبه انداز، عجیبه چې دی کردار، په هر یو څیز باندې کارا برابر، اخلاقم عجیبه، ټول عظیم شخصیت، بس انسان کامل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې د گفتار په مقابله کې ورسره سنو، د کردار په مقابله کې ورسره سنو، نو بس دغه صرف الزامات او اخره کې روان شو، دغه جواب ورسره نو. نو سیوی وانطلق الملأ، او روان شو دغه مشران منهم د دیونه، انم شو ویلال شه، انیم شو چې لاړ شي، وصبرو او ټینګ پاتې شي، علی الہتکم پخپلو خدایانو باندې، پخپلو یعنی پخپلو خدایانو په دې غلطو خبرو ټینګ پاتې شي او نه خوځې ګوري. ان هذا یقینا دا خبره لشیء یراد، دا خبره دا ان هذا یقینا دا لشیء خبره یا یوسیز یراد د غرض والا دی، د مطلب والا دی. کې څه د مطلب خبره ده چې دا دومره ډیر خدایان راجمع کړو او دی وی چې دا هر څه یو خدای کوي، نو دی کې د څه مطلب دی، دی کې د څه مطلب دی، دا خپلو کسانو ته وي. نو هغه هم بس زنده‌باد والا و چې به یې مشر سوي بس د کټیک دی دوی صحیح ده. نو بیا وی ما سمعنا من نه د اورېدلې بهذا دا فی الملت الاخرتی، په ملت اولا کې آخرت کله په معنا د اولا راځي. پړوان دینی کامونو کې ان هذا نددا الا اختلاق، مگر افترا دروغ خبره ده، د ځان نه جوړه کړې ده سړیا. دا خو موږ سره نږدې عیسایت تیر شوی دی او عیسایت هم د درې خدایانو قائل دی. نو دا خو دې د ځان نه څه کیسه میسه جوړه کړې ده. انزل آیا نازل شوی دی علی پد باندې، نازل کړي شوی دی پد باندې الذکر دا قران من بیننا زمون په منځ کې، دا نصیحت پد باندې زمون په منځ کې نازل شونه. دا دی داسې داغي په اصطلاح سره نعوذ بالله من ذلک نام تو، دا دی داسې ولید بن مغیره و دبو شیبو یا اغوا دا نورو. نو دې ته ولې پیغمبري نه ملاوي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري دته ملاوي ده په مونږ کې.
انزل آیا نازل کړی شوی دی علی په د باندې ذکر نصیحت من بیننا زمون دمننا بل هم بلکی دوی فی شک په شک دی من ذکری د توحید زمانہ الله رب العزت فرمایي بلکی دی په شک دی د توحید زمانہ زما د نصیحت نه بلکی نا لما یذوقو ندی سکلی دی عذاب زما عذاب اله ندی سکلی چې چرته ډبین والتا ادبی بیا به ورته پته ولګي بیا به چې خدای پاک وي ټول به سجده پریوزي نو چې دا چا سجده نه کړي دا برکه د لرګو نیخ پاتې شي الله هم دوسه ام عندهم الله وی آیا د دیو سرا خزائن رحمت ربک خزانی در رب العزت دی خزانی در رحمت در رب استادی العزیز چې غالب دی الوهاب چې ډیر ورکون کی دی وایګه په خبر باندې نو خبره داسې ده چې دا خزانی در رحمت دی سر دی د خدای فیصله دی کوي نا خلک موي کنه د پلان کې د خدای پیجند دی نه دا ور کړ الکه ته لږ سوچو کا تاسو ول خوري نو آیا نو الله رب العزت فرمای آیا د دیو سره خزانه د رحمت دی د رب ستا العزیز چې غالب دی الوهاب چې هر څو ورکون کړي چې ډیر زیات ورکون کړي الوهاب چې دی نو دا ډیر زیات ورکون کړي د نظم په معاشره کې که تاسو خیال کړي اصطلاح مشهوره د وهابیان نو وهاب وسبت نه دی وهابیان یعنی الله والا لومبانه اصطلاح یعنی د عبدالوهاب نجدی سے الله دې ورته بخنو کی هغه لومبانه چې کوم کیسه پیسه یعنی هغه تحریک علما او داغه متعلق لیکلي د علوم چې کوم خپل موقف وسه خو په ډیر تیز تللی دي خلک په شاه صاحب خو تر دې پورې لیکلي دي د بخاری شریف په شرح کې وی کان عبدالوهاب نجدی رجلا بلیدا پلید سره نعوذ بالله نو زه څوک خو په سخت لزګه چې دا غسه خبره راخکاره شوی نه خو خیر سم معاهده یا سلیکل وغیرہ سشتا نو شاه غالبا رشید احمد گنگوهی رحمه الله بیا لیکل کړي ناغه وای چې نه سړی بد نو خو زنده‌باد والو دا تاسو ته چې وای چې مطلب دا بس دار په پلانکیزي عمله کو راځي نو بس خلک ورپسې شي بس گرمایش پکې ډیر زیات ډایرک په یو سیز باندې بس موقف او هغه خلک بیا چې دی غلط استعمالي دو یا یو یا بل څه هغه ته سوچ نه دی کړ خو ډیر گرمایش سره لاړ نو تحریک بل خو استعمال شو او د سره چې جوخ د خلاف بیا کوم تحریک راوچت شو نو یو په یو باندې بریل والا ورپسې انګريز هم د تغییر او بس دلته دی هغه بیا د دې خلاف استعمال کو مسلمانانو ټوټه کړ خپل او د دې وجه بیا دا کم چې په عباراتو باندې پوېږي نو چې دته به ډېر غوبل لاواشت نو ای ورته بیا وهابیان نه ای ورته بیا وهابیان نو لږ احتیاط پکاري الله رب العزت او رشید احمد گنگوهی رحمه الله لیکلی دي چې په هندوستان متحده هندوستان چې کلو لومبني د وهابي لفظ دا دیوبندیان د استعمال شوی دی دا لومبني دي ته وې دي ته به علما او د بریلوي چې به دا د مذهب نه لري الله دې معافي وکړي نو دا ټول لږ احتیاط پکاري اعتدال نه کار غسل پکاري ډایرک موقف نه اپناول پکار صاد الله خپوهیږي په معنا د دې حروف باندې والقران او قران ذی ذکر نصیحت والا قسم دې په قران چې نصیحت والا دی بل الذین بلکې ها کسان کفرو چې کافران دي فی عزت و شقاق فعلو تکبر و عناد کړي کم اهلکنا سمره هلاک کړي دي منګه من قبلهم روان دي د دونا من قرن د امتنا فنادوا ولاتا اے فنادوا فریاد استغاثه وکړي فریادونه به کول ولا تونو حين مناس باقی وقت خلاصی فعجبوا وعجبوا ان جاءهم او په تعجب کې پریوته دي دراتک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام په تعجب کې دي پریوته اند دې خبره جاءهم چراغ دوی ته منذرون وير ورکون کې منهم د دیونه وقال الكافرون والكافرون هذا ساحر كذاب دا هو ساحر دروغجن دی نعوذ بالله
اجعل الالهه آیا ګرځولي دي ټول خدایان الها واحد یو خدای ان هذا لشيء عجاب یقینا دا خبره هو عجیبه ده وانطلق الملأ منهم او روان شو د دیونه د نبی کریم صلی الله علیه روان شو د دیونه مشران انیم شو چې لاړ شي واصبروا لک پات شي علی الہتکم فخبل خدایانو ان هذا لشيء يراد یقینا دا خبره دا سیس چې دا د غرض دا د مطلب دا خبره ما سمعنا من ندی اوریدل به هذا دا کلام فی الملت الاخره فملت اولا کی ان هذا ندا الا اختلاق مگر خبره مگر افتراء دا ځان جوړ کړی شی خبره ده چې دا الله یو دی انزل علیه الذکر آیا نازل کړی شوی دی نصیحت من بیننا زمون په منځ کې بل هم فی شک بلکې دی په شک دی من ذکر د نصیحت زمانہ بلکې نه دی لما یذوقون د سکر دی عذاب د الله رب العزت اما عندهم آیا د دیو سره دی خزائن رحمت ربک خزانه د رب العزت ستا خزانه د رحمت د رب العزت ستا العزیز چې غالب دی الوهاب چې هر څه ورکوونکی دی نو د دې وجه چې یا وهاب وظیفه څوک ډیر کوي د علماء خیر سل پیری خیازیات هم د کې سړی د مازیګر نه پس ماخام نه نو الله رب العزت ول د رزق کو شادي ورکوي او صد رزق مسائل وی وخت ختمه